نو دا صحابي چې روم ته ځي تاسو نه تاسو کومه نو دا روم ته په جاز کې ونشي کنه جاز خو نو کنه که جاز وو جاز نو زیات په وخت بشي پاس بشي چې په وخت پاس ځینو سوره کې بل شي تاسو په خیال ورمضان پکې ورځې به کې تیریږي هفته به کې تیریږي دې شي میاشتې به کې تیریږي نو دا راته وایي دا صحابي چې په لار ځینو په دې لار کې به شکلې ملي کې بلای وایي او جی ایمه کې کړی په دې لار کې به بني آدم نه کې بني نو بني آدم چې نه هغه ته دین دعوت ورکړي کنه به ورکړي څه خیال چې دا صحابي په لار روان دی او د روم ته خط نبی له سلام ورکړی دی دا خط روم ته یوسف او دا په لار کې سړی ورشي ډوډۍ به ول شو ورکړي یا سو بو ته لار کوي سو بو ته ور کوي سو بو له شپه ور کوي چې سره به کې ني چې په یوونه لاندې به دمه کوي البته به بل سړی ناشي سره به خبرې کوي کنه بس صاحب نه دی ورونه به نه خو یو کوزي کې منه ما روانو چاته شو په ټول کې لکه شو کې مې چې نه کار مې روانه ما دا څه مزي څه په خلک څه او دمه خو کوي په شپه خو تیری په ډوډۍ خو خوري او بوخسکی چې لسکی زه بوخسکی نو چې په مخې له سره ورشي هغه ته د اسلام خبره کوي کنه چې هغه ته ورشي هغه ته د اسلام خبره ورته هغه په بل راځي هغه په کلمه وي بیا ورته منځ بیا رجاء بیا آرام او بیا د اوس طریقه بیا دا نو په دې وسونه واخلې بیا به بل راشي چې راځي به ماته هم سره بلې ولسته اپته تیری کوي عالمان اپته به تیری کنه نو د نبی رسول الله د خط په کله ویل کله به راشي دا و په دې کې نه ولې نو دې شری خدا کار نه دی تاسو په خیال دا کار کړی نه دی کدا کار کړی نو د پښو کال کې به مونږ ته رسیدل پښو کال کې به ایران ته رسیدل نو د سره خلک هم ملاو شوي دي د شپې کړي دي د خلکو وګم ور کړی د خلکو ډوډۍ ور کړی د خلکو شپه ور کړی خو دې د چاته دعوت نه دی ورکړی د شي د تلې چرته او هغه بادشاہ ته چې تلې هغه ته په خط کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فإن أبيت کته نه مني کته اسلام خبره نه مني فإنما عليك إثم اليريسيين أريسيين وی کته نه مني نو زه به سره جنگ کوم چې جنگ کوم نشتا په جیان به کې اسمري او په پتم متعلق چې هغه دیم سوی او دا زموږ داسه په دې په پتم نه د اسلام لپاره جنگ او د کفر لپاره جنگ دی دا چې موږ سره مخابر جنگي دا مسلمانان دی او دی خدای مني هغه ته باندې په تلې خو خراب کو برواني جنگ برواني او دې په کې مري چې مري نو دا د کفر په کلمه چې مري او دا کافر چې مري دې ګناه کومای نه نبی له سلام ته علیک دا واستغفر تاول انکار په دې پښتو وی فإن أبيت روم بادشاہ ته وی او د ایران بادشاہ ته وی چې فإن أبيت ته اسلام نه مني فإنما عليك اسم اليريسيين اسم الاريسيين دا کوم خلک چې دوزخ ته ځي د ګناه په ما زه به وژنه پروژه په دې نه کوي زه به دې وژنه دا به وژنه خبره پوښ زما یو دوست ته ما سره خبره اسی په تاسو خبره راغله پنجاب دی کنه د پنجابیانو د پښتنو په څیر خامخا نوم جوړ کوي که دوستي وي نو هغه د وجه سره ما ته دا ښکار شو لکه چې بالکل داسې ما سره دا حدودونه چې ورفا کېږي او داسې تنګول مونږ ته نو ما ورته چې په خپل سوال جواب وکړ چې به د ستلو کې زه تنګول نه کوم او تاسو پینځره مې مشره مې نو خیر دی دا زه د څه نه کوم وګوره که زه د تراوټه شو نو بیا وګوره چې یو واسه زه به بیا منم نه هغه بیا منم چې وې نه منم نو بس ما ورته سترګې پرې کړې چې سترګې مې ورته ورانې کړې نو بس سړیا چې ولرانه نو بل ورته ماته یو لطیفه راولې په میسج کې راته یو شعر وې یو پښتون ته چاوي چې ستا په حق کې څوک بے ادبي وکړي نو ته به معاف کړي نو هغه ورته وی چې معاف کول ولا خدای پاک دې هم دې خدای له لیګو بیا خدای دې چې معاف کړي په خبره پوښي نو مطلب دا چې ماته وی چې خدای له مليږي چې معاف کړي دا معاف کول خیر دا په خبره مې په یو ولې تاسو په خبره پوښي نو نبی له صلوات و سلام مطلب خدا او چې زه خو به برادر فوجونه راولم او زه خو به جنګ او ته ما مقابله نه راځي او ته خو نه نه فوجونه به راځي چې فوجونه دې راځي نو زه به سره په توره باندې زه به څه کوم زه به سره جنګ او کمرې به کړې او جهنم ته ځي نو زموار زلمه زموار به ته څو په زموار فإنما عليك اسم اليريسي دا ګناه ستا په سر دا
بنیادی خبرې دي چې په دې کې ځان پوهېږي. ورپسې راځي قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فكافر مخفتيها فلا تأس على القوم الكافرين. فكافر مسلمان مخفش فكافرون مخفش زين خلق كافرات. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء بيوت ويا ورته كتاب والو لستم على شيء تاسو په هیڅ کې نه اوس به بیا خپکیږي چې کتاب والا په هیڅ کې نه کتاب والا په څه کې اوس دا نه مخکې نه زموږ یا اهل الكتاب يهوديان وعیسایان ته وایي لستم على شيء تاسو به یوې پیسې خلق نه تاسو به دا دین څه دین نه دی ستاسو د عقیده خو څه عقیده نه ستاسو د عمل خو څه عمل نه دی ستاسو د کردار خو څه کردار نه دی ستاسو د نظریه خو څه نظریه نه دی تاسو د خدای په نسبت باندې د سړیتوب مالکان نه تاسو د الله تعالی په نسبت باندې د الله د رضا د جنت د الله د نعمتونو د الله تعالی د رحمت او حقدار نه نو کله پورې به حقدار کې حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سو پورې چې د الله تعالی کتاب عملي کړی دی کتاب په نوم کار نه کېږي د الله کتاب عملي کوي کتاب هسې خلکو ته نه کوي عملي کوي نه عمل پې نه کوي ته په خپله نو اهل کتابو ته وایي تاسو به په دې خو ډېر خوشحالېږئ چې موږ اهل کتاب یو چې قرآن درته اهل کتاب وایي نو ته به داسې برید تاو کوې که نه کنه موږ ته یې ویلي دي ستاسو دا کتاب هم ټیک دی خو لستم على شيء په کتابو ته عمل نه کوي او تا ته په پرون ویلو چې په کتاب تورات او انجیل باندې عمل کول مطلب څه چې د اسلام نه بلې دا یهودیت نه جوړول د اسلام نه بلې دا عیسایت نه جوړول لکه نن سبا چې د اسلام نه دیوبندیت جوړ کړی بریلویت دې جوړ کړی سبلیت او بلیت پتو هر چا ځان ته ډول ډول هغه دا اسلام دا اسلام مقلد او غیر مقلد په ځان له بل شي وکړی دی او بل په ځان له بل نو دا کار خو يهوديانو کړو او دا کار غلطو نو د تورات او د انجیل د اقامت معنا دا و چې تاسو به د اسلام دا نوم او د اسلام دا نظریه به نه بدلولې دې له بل نوم نه د اسلام نوم ټیکو کړ د اسلام نوم ټیکو پر اسلام پر ټیکی باندې ستاولې سفرانه ماتي چې بل نوم خامخا ما د طالب علم په زمانه کې په لاهور کې نو سبق وینو لاهور دراتم په ګاډي نو په شپږ کې سره یو سره کې نو اصل ډېر پلان شانت او زبردست یو روپے او دا څه یا تاسو کنه بر نو چې کې ناستو چې باندې یو کې ناستو باندې کې ناستو سره یو صاحب پس قیمتي سیګریټ راوست قیمتي سیګریټ سره سنم باندې راځي نو ماته هم سبق ورخه مطلب دا یار باش سره ښکار نو ماته څه ته ما هم را باندې څه ودا شي بیا دې ځکه مخه لا د شپ په بلدو ما یو کفر بلدو نو ماته وی ته صحیح مې مسلمان من النوسه ما بقدر مسلماني پورا د نوسه تاجت نشته نه سن مسلک څه دی مذهب دې څه دی دا یو مذهب مې دا یو مسلک دی بل هیڅ شی نه پیژنم سوا د اسلام نه هیڅ شی نه نام دا مکتب فکر دی او دل دی او دا دی ما هیڅ شی نه پیژنم یو اسلام پیژنم قرآن پیژنم سنت پیژنم دین پیژنم دا نه نو څه نه پیژنم نو ته ماجت نشته نو چې ډېر پوه شو چې دا هیڅ نه کېږي نو ماته په اخر کې وایي دا سبق ته چا ویلی مې اوس د سوال ټیک وایي د استاد دې راته وښایه مې د استاد نوم مې دی مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه نو اول خو یې دعا وکړه یا الله د مولانا مودودي قبر د رحمتونو نه ډک کړي دا خو ډېره ښکلې خبره تا ته کړې او ماته وایي ستا سره زما وعده شوه چې زه واپس لاهور ته لاړ شم سیده به د مولانا مودودي قبر ته ځم مې ته اوس دې بیا کار خراب ولې نو په قبر شکه د مولانا مودودي د پیغام مطلب دا قبر نه تللی د قبر نه په نو د تصویر روانه او په شی په ګرځي بدا کار وشو
نو دا خو شی تا خراب ما قبر له مولا کتاب وګوره تفهیم القرآن وګوره نور د مولانا بشمیره کتابونه ته یاد دا وګوره نو دا شی باندې را سره ونکړه چې به وګوره خبره پوه باندې را سره نو دا ته مسد دا اسلام باندې هغه تعالی په سفرا نه ماته د چې شو د ما ویلې نه ویلې یا دیوبندې مو یا بریلې مو یا شیعه مو یا سنی مو یا غیر مقلد مو یا برسه مو ما دین مو ته څه دا سره د تعارف هیڅ ده نه دا تعارف هیڅ نه ده علمي بحثونه دي زما امام ابو حنیفه په علم اعتماد ده جدا خبره امام ابو حنیفه په بل یو بل نقطه په یو مدرسه کې به علم او هغه چا به د چا په یو فقهي کانفرنس واغې لته نو هغه ما بجرابو مسو که تاسو د امام تاسو د وجه کې کې په لاره ولا خبره نه ما تاسو کوی ته قائل زم دي قائل نه مزه فاعل مې دې کوم قائل نو اذن بجرابو مسو نو راي مناسب ولا جواب عالم نو هغه ته ما وی چې ما ته داسې کتل چې دې سړي کو جرابو مسو نو ما ته وی چې تا تعجب کو نو باندې کار نه ما جرابو مسو نو یا نو ما ته وی چې ولې تاسو خیال ما زه حنفي ما زه حنفي مې په دې مسله کې حنفي د امام ابو حنیفه سیمه شاده او د امام ابو حنیفه مسلک نه فهم په دې جرابو په دې معاملې خلق ته وایي چې دا چا په خیال دي چا خیال نه ما دا خیال هم ته حنفي ته احنافي ودا اصطلاح ولا ما لپاره نه وي ما خلک دا دي نه انته ما دا اصطلاح دي او دا یو نوې اصطلاح چې لکه ته حنفي ته احنافي نو ما ګور دا په دې نه ولې ما د امام ابو حنیفه خپل رائے لاله چې په جرابو مسه ټیک ده د وفات نه درې یا څلور ورځې مخکې د صاحبانو قول ته رجوع وکړ صاحبانو وی امام ابو یوسف او امام محمد وی چې په جرابو مسه کې او امام ابو حنیفه وی نه کېږي په موضوع کې موضوع جدا شی دی جرابي جدا شی دی د مرګ نه مخکې هغه د خپل مرګ پته نه وو پیښه دا شو چې ډېر دی بس مړ شو اصل ته وایي د مرګ نه مخکې دا کار کوو نو د پته مرګ پته نه و خو ډېر دی پته دی نو وفات شو نو د مرګ نه مخکې بیا جرابې واستوي او داسې چې موږ په جرابو مسه وړه خلکو ته وی تاسو ولې چې ما هغه کار وکړ چې اوسه پورې مې نه کوم علي معنا دا صاحبانو قول دي صاحبانو چې ویلي چې په جرابو مسه کېږي نو په هغه وخت کې هغه نه منعلی نه وي او نه مجلدې دا منعلی نه مجلدې مستنی خبره هغه وخت دا نه امام ابو حنیفه چې په کوم جرابو مسه کړی هغه نه منعلی نه وي نه مجلدې جرابې د دې وجه نه په دې خبره ځان پوهېږي چې د احناف رائے ده د امام ابو حنیفه رائے ده چې جرابه ان اخرنۍ رائے ده چې جرابه او موزه یو شی دی جرابه او موزه یو شی کوم دلیل چې د موزې د مشي لپاره دی دا د جرابې د مشي لپاره هم د بل دلیل ضرورت ته نشته دا د امام مالک مسلک دی امام مالک رحمه الله مسلک دا دی چې موزه جدا شی دی چې هغه د وړۍ د شرمن دی او جرابه جدا شی دی چې هغه د وړۍ یا د تار نه جوړوي نو که فرض کړه د امام مالک په مسلک باندې چې موزه جدا شی دی او جرابه جدا شی نو زه به د بیا تپوس کوم چې موزه خو ته په نسبانې بیا دې ته وایي د چمړې نه جوړوي نو دا اوس چې ستا په خپلو کې مې موزې دي دا د چمړې نه جوړې دي که دا د ریکزین نه جوړې دا پلاستیک دی نو بیا به دا بحث ته کوم چې ته به اوس ما ته په فقه کې داسې دلیل راوایي چې په پلاستیک مسه کېږي پلاستیک پکې فقهاو ویلی دی مالکي فقهاو ته به هم لازمن دا موضوع دغه چمړې نه راکوزېږي په یو ځل نو که زه دې په اول ځل راکوشم ته راپسې په دویم ځل راکوشم نو فرق څه شو كتاب الاسماء والكنى ابو بشر الدولابي یو کتاب الاسماء والكنى تاریخ هغه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو روایت نقل کړی دی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په جرابو مسه وکړه چا ورته وی چې دا په سم مسه وکړه ودا مې په موضوع ودا موزي او كان انهما خفان ولكنهما من صوف ودا موزيري ودا وړې نه جوړي سره جوړي دا وړې نه جوړي بهرحال او زمینی خبره راغله کنه زمینی خبره پکې راغله خبره به څه کوله چې دا پکې راغله دا شو ما په خیال بار وخت
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. لستم على شيء. خبره بنیادی ته ورته دین ده. دین بنیاد دی، دا باقي فروعات ورپسې دي. فروعات ورپسې دي. نو د دې درې خبرې مطلب. لستم على شيء درې څلور مطلبونه ذهن کې کېږي. اولنی مطلب دا دی چې د یهودیانو په نسبت د فضیلت او د غوروالي دارومدار نسب نسب. یهودیان وایي موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد یو او د ابراهیم علیه السلام په نسب کې چې دا ټول اوچت خلق دی. دویمه خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام په نسب کې دي او اوچت خلق دی، نو دا د خدای نه لري. خدای هر څه د زړه نه وته د دومره ځان ته وی دا ولې دا خبره دا په خدای باندې دومره چا زړه ورکړ چې هغه د الله تعالی خبره کوم نعوذ بالله اهمیت ورنو. دې خبره زړه ورکړو چې د يهوديانو په مذهب کې دا ناشته ده چې څوک د ابراهیم علیه السلام په نسل کې دا په اولاد کې دا جینز پکې جینز جنټیکلی دا اولاد. نو د ابراهیم علیه السلام باندې خو الله تعالی د دنیا اور ګلې ګلزار کړو او دا د دې خبرې اعلان چې د ابراهیم علیه السلام په نسب کې چې څوک کنه د اولاد کې نو دا به جهنم له نزي ځکه چې د ابراهیم علیه السلام هغه جنس موجود دي. نو د دوی دا په خدای باندې زړه ورتیا د بنیاد دا ده چې دی وایي چې ابراهیم علیه السلام هم نسلی اولاد یو او څوک د ابراهیم علیه السلام نسلی اولاد دي. نو ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی د دنیا اور ګلې ګلزار کړو او هغه ولې زړه نو ورکړي. نو لهدا چې څوک د ابراهیم علیه السلام په نسل کې نو دا بسنه دا بر جهنم اور به نشي. دا دې اعلان خبره باندې ورسې ذکر ورته قرآن وایي چې دې چې وایي کنه چې وقالو لن تمسنا النار الا اياما معدوده. نو دا اياما معدوده په کې څه ده ستاسو د غاړې وړو د پاره وي چې نه خیر ده کې اصول دې ته خامخا وي او یا سګونام کړی او سغلتین کړی نو دا څه په خیر دی خو نور څه نه وایي. څنګه موږ ابراهیم علیه السلام بچیو په دې سن 70 او د 80 په دې منځ کې د 80 لګبګ 80 نفس دی غالبا 80 د برتانیې یو عیسائی یو يهودي خاندان دا خاندان یو جوان دی او هغه الته په برتانیې کې په لندن کې اوسېږي پیدا دی او مسلمان کتابونه کتلې دي مطالعه کړې دا اسلام خو مسلمان دا پلار چې کوم دی هغه د فارم آفیس ملازم دی او په پاکستان کې پاتې شوی دی. د فارم آفیس ملازمین خو ذهینان خلک یې کنه لکه په وطن کې د سیاست چې وږي نو هغه ذهینان خلک وي او د ذهین سره او دا پلار نو هغه پلار دا هغه په پاکستان کې پاتې شوی او يهودي دی باندې ځان کوي کا چې برتانیې او امریکا چې اکثر اسلامي ملکونو ته لیږي نو ترجیحي بنیاد باندې داسې افسران تر راځي چې دا يهوديان دي. د مشرف په زمانه کې دلته چې کوم خلک را لېږلي البته د مشرف په زمانه کې د پاکستان کې دغه د امریکای عمل دخل ډیر زیات د هغه عمل دخل چې څومره زیات او پای کې دلته د امریکای څومره کارداران راغلي او پای کې 99% د يهوديان په افغانستان کې چې د امریکای ته قبضه ولا البته د يهوديان भरपूर تعداد دی. اما خبره کې چې په پلوامه باندې دلته زموږ باندې انډیا حمله وکړه او په پلوامه کې چې دا کیسه وشو بیا نو په دې افغانستان کې د بلوچستان سره نږدې علاقه ده هلمند پای کې شورا یو ځای دی ال مرکز دی دا پاره کې هندوان يهوديان دا ټول راځي مشهور مجاهدین او د افغانستان مجاهدینو ته سلام وکړ. تاسو ته پته ده ما کوم شاګردان د مخکې نه دا 2008 9 زمانه نه ما د افغانستان د طالبانو دومره ډیره زیاته هغه نه کوي او دا څو کال چې وشو زه بالکل زه د خپل امامان ګڼم زه په دې پروا نه ساتم لکه دا خلک چې په ډله کې پراجه مې ما یو ډله ده نه ډله ډله مې نه پیژنم دا ډله نومې زناور نه پیژنم بس اختلاف به ورسره هغه په دلیل باندې او چې پوه شم چې دا صحیح مجاهدین دي د الله تعالی صحیح بندگان دي او صحیح د اسلام کار کوي نو اوس مې ته جواب لګولې چې زمانه څه خدمت غواړي زه ته تیار
ما ته دا پته لګېدله د دین صحیح خادمان نو دا طالبان افغانستان چې مخکې مولانا عمر محمد عمر او وفات شوی دی بیا بل دا اوس چې مولانا هیبت الله دی نو دته زه دعا کوم او تاسو به زما یقین نه ساتي نو زه قسم نه خورم قسمونه به تاسو پرې درسونه چې زما نه اوري خو زه د شپې په آیت کرسي چوپ کوم ځکه چې الله تعالی دې ولا حفاظت دومره مې دا هیبت الله او زه هیبت الله وایم دا د ما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې په مؤمنانو کې یو داسې مؤمن دی چې په دشمن باندې هغه نوم یې هیبت الله دی او په دشمن باندې هیبت هم فري او د امریکایانو سره مناظرې او مباحثې کوي او هلته ورسره مذاکرات کوي نو د امریکایانو نه ورکړه خطا کړی دی هغې وایي چې مړه دا پټکي او دا ګیري او دا طالبان او دا د افغانستان دا به د څه نه څه خبرې یو بل ته ګوري وایي دا لا موږ چې دا نه پوهېږي افغانستان طالبان مجاهدینو د امریکایانو وایي ویره چې موږ وځو خو موږ له په افغانستان کې یو څلور اډې راکړې نو دوی ورته بیا وایي موږ دوستان یو اوس که نه مذاکرات کوو نو دا د مجاهدینو هغه چې کوم مذاکرات کار دي هغې ورته وایي او که نه موږ خو دوستان یو موږ له په نیویارک کې یو دوه اډې راکړې هغې وایي دا داسې موږ دا خیال کوو دا به داسې خبرې موږ به اډې راکړې وایي موږ له هلته هم اډې راکړې او چې پوه شي دا خبره نه مني نو بیا ورته ورته چې داسې بمونه به د باندې راواچوي هغه ورته وایي چې ته چا نیولی شې اوسه پورې چې نه راچوي پورې ستا وس کېږي جومات ولې په مدرسه کې طالبان ولې ماشومان څومره ماشومان هلته په هغه کوم ځای کې په کندوز کې ماشومان ګلونه او په غم او په ښادۍ ډزې کوي په جومات ډزې کوي په سکول کې په بازار کې چا نیولی که وکړه موږ به شهادت نه لري وایي چې بیا به دا مذاکرات معطل شي او جنګ به وي هغه به جنګ به وي که نه موږ سره خلک شته موږ خو نه ستړي یو تاسو ستړي شوي موږ خو نه ستړي شوي خبره دا مجاهدین دا د الله تعالی طیب اردوغان مجاهد دی طیب اردوغان مجاهد دی هغه ته دعا کوئ هغه هم زه آیت کرسي چوپ کوم هم نر مجاهد دی او د افغانستان طالبان دا مجاهدین دي د دې لپاره دعاګانې کوئ او انشاءالله اوس ملیشیا کې مجاهد را روان دی په ملیشیا کې دا اوس حکومت راغلی دی نو د دې دا وزیر اعظم څوک دی مهاتیر محمد دی دا مهاتیر محمد هم نر سړی دی خو ده پسې یو بل کس را روان دی وزیر اعظم کېږي به هغه د دې معاهده ده د هغه نوم دی انور ابراهیم چې وزیر اعظم شي بیا ګوره ملیشیا خبره باندې تاسو ورسېدي داسې دا د برونايي راځي دا هم جهادي فکر شروع وکړو هغه په عمل کې اسلامي احکام نافذ کړي راغلي نو ان شاء الله د اسلام غلبه روانه ده کفر به اوس په بوټونو کې پټېږي خو ځای به یې پټېدو نه وي په ته پکې خپله حصه ور واچوه خبره ورسېدې نو دا بنیادي نو بلغ ما انزل الیک نه پس دا وایه چې حتی تقیم التورات والانجیل په دې کې اولنۍ نقطه مې تا ته دا ویله چې خاندان نو هغه جواب راغی هغه پلار ته وی چې کوم مسلمان شو تا ته دا يهودي خبره کوله کنه چې هغه سبا باندې پوهیږي نو هغه پلار ته وی چې زما چرته یو مسلمان بل ته زم چې اسلام زده نو پلار ورته وی چې چرته لاړ شه په پاکستان ته لاړ شه مطلب یې څه مطلب یې بګی دا چې ته لاړ شه د اسلام نه متنفر شي چې دا لاسه مسلمانان ته خو دې لپاره تللی دا د اسلام مستعان شي او هلته به پرې واوړئ نو هلته چې راغی نو رښتیا پرې واوړئ په هغه دغه باندې واوړئ علي شهباز قلندر والا باندې واوړئ هغوی هلته بوت او پټکۍ ورته په سر کړه او سر یې ترې وخوړه پوهېږې په خبره او یو بړ تور سړی وایي دا خلک به پرې راوړل الواګانې او دا کیسې کړې بیا پرې زموږ په دې نورو صاحبانو زبرګانو باندې واوړئ هغوی هم دا سره کړه بیا چا وله دنیات کتاب ورکړه مولانا مودودي بس وایي چې دنیات کتاب ملاو شو نو هغه نور خلکو ته وایي دا کتاب چې ته وایي دا نه به مې پټو چې خدای پاک دا کتاب اصل به د کتاب حفاظت څنګه وکړو هغه کتاب یې وکتو بیا وایي زه روان شوم چېرته وایي د ایران په لار باندې تلم نو ما وایي چې زه به د ایران هم لږ وینم هلته د خمیني انقلاب راغلی وایي چې په ریل ګاډي کې کېناستم یو سړی ما سره کېناست ایرانی وایي هغه ما مونځ کوم وایي او کتاب مې کتو چې مونځ مې کوم نو هغه ایرانی راته وایي چې مړه مونږ اسلام پرېښی دی ته پسې د هغه امریکې نه د برطانیې نه راغلی اسلام دې خپل وایي ما ورته وایي ولې دې پرېښی دی وایي چې بس لرې کوه څه پکې نشته وایي ما ورته دا د مولانا مودودي دا کتاب دنیا دا لږ وګوره وایي چې کتاب یې وکتو په ریل ګاډي کې بېرته کلمه وویله بیرته کلمه وایي ما ته وایي چې بس بېرته کلمه وایي
وی بیا کلمه ویله وی بیا به چې ګاډه ودرېده ما به دې مخکې کوي موږ به ته معلوم موږ به ته یاد وی دې به مې مخکې کوي مانځه ته به مې دې مخکې کوي او زه به ورپسې شم وی هغه ته بیا د علي شریعتي سره ملاقات کړی دی علي شریعتي سره یې مناظره کړې ده او مناظره درته لګویم علي شریعتي د دې خمیني ملګری خو د هغه سره سیاسي اختلاف د هغه سره مې مناظره وکړې ما په ځان ساده کړې ما ورته چې زه مسلمان یم ما ته کلمه ووایه نو زه به څه کوم وی راته وی چې کلمه به وایم ما چې ښه کلمه مطلب څه دی څه به منم وی راته وی چې الله تعالی به وحده لا شریک منې وی ما چې بالکل به منم وی راته وی چې بل به دا منې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی وی ما چې بالکل به منم وی راته وی چې بیا به دا وی چې حضرت علی د نبی علیہ السلام خلیفہ دی بلا فصل وی ما ته وی چې دغه خلیفہ بلا فصل عملا وکړ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق وی نه هو ابو بکر صدیق ته به دا منې چې وی هغه دا دروغ به منم وی ما ته چې خان دروغ به دا دروغ به د ایمان شي چې عملا نو نو ته به ما دا دروغ ولې منې وی چې نه نه دا مطلب نه دا مطلب دی دا خدای حق او فلانه وی ما ته چې نه چې اوس عملا وونه وی بیا ورته وی چې یاره چې علي شریعت څه یو خبره ده ما نه اورې وی چې واو وی چې ما داسې ما ورته وی چې ما داسې مسلمان کله ک پیغمبر علیه السلام چې به خلک څنګه مسلمان اول هغه شرط راته وایي چې نبی علیه السلام به خلکو ته وی راته وی چې ډېر رواني ته لکه چې مخکې مسلمان یم ما سره نظر یې نو بیا دا ولا وی بیا راته پلار ټلیفون کو مور چې مور دې بیمار ده عمرې وی ما وی چې الله پاکه انا پورې بچ کو ساتي چې زور شم موضوع ته کلمه وی د حج اراده مې وکړه د حج اراده مې پرې خو دا لاړم لندن چې لاړم مور ته مې وی چې مورې کمرې او جوړېږي په دا اسه به مې وزل تمرې په سما دا خو خدای چې کلمه وی مسلمان وی راته وی چې د دې پلان سره مې ډېر وفا کړی دا او اوس سره په اخر ژوند کې مې وفای نشم کولای کله پلان د مسلمانۍ یو بل مسلمانۍ کله زه مسلمانۍ وی ما وی دا پلان په ډېر ځای سخت دا وسنګ مسلمانۍ وی ورله ما پلان ته مې وی چې بابا دا چې چلو کې دا زموږ د مذهب سره مذهب نه دی او اصل دین اسلام اصل دین اسلام وی راته وی چې اصل دین يهوديت دی وی ما ورته چې يهوديت کې څه چل دی وی دا خبره راته ورته مې په دې پوهولې کنه لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل باندې پوهوما وی چې موږ د ابراهيم عليه السلام اولاد یو په ابراهيم عليه السلام باندې الله تعالی ور یخکړو نو د ابراهيم عليه السلام په نسل کې چې څوک ابا جهنم له نزي وی ما وی چې خنه مزي وی چې او نمزي وی ما وته چې دا راته وایا چې صرف د ابراهيم عليه السلام نسل د پاره جنت دی او د بل چا د پاره نه دی یوسف علیه السلام ته پته ده کنه چې په جیل کې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړي او د خدای د توحید دعوت ورکړي اسلام په لاره توحید د الله تعالی د توحید دعوت ورکړي او کنه ورکړي په نوم ورته چې هغه ورکړي وی ما وی چې هغه دعوت هغه منلې وي نو هغه جنت ته ته دوزخ ته وی خپل په جواب کې کوو چې اوس په مې دوزخ ته بته نو د ایمان د دعوت بیا څه مطلب شو بیا یوسف علیه السلام ولې دعوت ورکړو او که زه د جنت ته بته نو هغه جیل خو د ابراهیم علیه السلام په نسل کې نو وی بیا ورته چې بابا بل خبره ده د یوسف علیه السلام چې په مصر کې حکومت نو په دې حکومت کې هغه خلک د خدای توحید ته رابللي او کنه رابللي جاو رابللي وی ما ته چې دا ولر د مصر خلک د ابراهیم علیه السلام نسل وی چې نه نو ما د ابراهیم علیه السلام نسل نو ولې توحید ته رابلل دا خو باسم جهنم ته ځکه جنت خو د ابراهیم علیه السلام نسل د خلکو لپاره دی وی بیا غلې وی ما ته چې بابا په پړه پورې منخلا او خيار سره یو ډېر پوي او ستا په پوي زما اعتماد دی خدای مې رباني وکړه چې په دې خبره سوچ وی بیا راته وی چې خبره یې سوچ وکړم وی زما د خپل دا طریقه و چې هغه ته خبره ګرانه شو نو په ځان پسې دروازه بند کړه او د دوه درې ورځې لپاره مې ځان سره وګو چونې دن نه ویوړي او کتابونه مې ځان سره دن نه یو او دوه درې ورځې په کمره کې دن نه ناس بیا چې راووت نو بیا مې دا خبره یاد شوه او یاد شوه وی ما ته وی چې خدای نو هغه خپل چې له واسه وی ما ورته مولانا مودودي کتاب دنیا ورکو او د علي شریعتي او کتاب متای نو خو ما ته دی یعنی مثلا وی دا کتاب وی هغه څه کتاب لیکلی هغه هم متاسف کون کتاب وی ما ورته چې خدای نو دالته کینا او دا دوه کتابونه هم پکې وګورئ او سوچ وکړئ وی چې درې مور دې پس باندې راغی وی زه کور ته رالم مې ډېر راوته دی کور پاکي باغچه ده پاره کې ناشته وی زه ورلم سلام کلام مې وسره وکړ بیا مې ورته وی چې بابا څنګه چلې خبره وسنګ کیږي اوس وی خیر
خبرې نه کولې وي ما سوچ کوم چې دا خبره څنګه بیا مې دعاګانې کولې نه لپاره وی اخر کار دا راغی د ما د مور خواله راغی وی بیا نو ورته وایي چې مینت مې ورته شروع کړو چې بابا داسې چلو که مړه ته ښه پوهه سړی او ځکه ناسې مو دې منلې ده او په ګوی منه او که نه پرېږده دا خبرې وی راته وایي چې دا بام به د مازدیګر کلی دی وی ما چې بس داسې ټیکې نږدې دی وی چې زه چې د مازدیګر بام شي جومات ته به ځو جومات ته لاړه او خدمې وکړله بیا هغه ځان له صابر نوم کېښود د ځان له جابر نوم ایښودی وایي ما ځان له جابر نوم ځکه کېښودو چې دا د مولانا مودودي دنیات کتاب چې ما لکه ملک راکړی و د هغه نه ما تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی وایي چې زما جابر نوم دی وایي ما ځان له جابر نوم کېښود او بیا پلار مې ځان له صابر نوم کېښود وایي چې کور ته رالو مور ته مې وویل چې ستا شرط خو پوره شو بابا خو کلمه وویله وایي هغې وایي چې زما ته به ته کلمه وایي وایي پلار زما پلار ته وایي چې دی بیا راته نه وایي ته بیا راته وایي وایي ما ورته کلمه وویله وایي بیا راته وایي چې نوم به مې راله تک دی دی بیا راله نه ږدي وفا مې ته سره کړې ده خو کار خو تا بنیادي شروع کړی وایي ما ورته وایي چې زه د نوم فاطمه لرم فاطمه نوم مې ورته کېښود وایي بیا په لږو ورځو کې دننه بیا ما د خپل خاندان 30 کسان یهودیان مسلمانان تهجد مې وکړو 30 کسان دا ما مسلمانان وی بیا ما ته وایي چې بچیه زما ارمان دی چې ستا ډوډۍ مې ولیدې ستا واده وایي ما چې بلکل ټیک ده چې کومه ښځې را وکړه هغې ته ما پیغام ولېږو چې که مسلمانېږي نو خو ټیک ده که نه مسلمانېږي نو زه نه واده کوم وایي هغې وایي چې ولې نه مسلمانېږي مسلمانېږي وایي هغه مې مسلمانه کړه وایي زما د واده نه پس بیا شپږ ورځې پس زما مور وفات شوه اوس مې ښه خوشحاله یم چې پس وفات کېږي هسې مرګ په خپل ځای یو شته نو دا په دې آیتونو کې اولنۍ خبره مې تاسو څه ویله چې الله تعالی ورته وایي لستم علی شیء که ته د ابراهیم علیه السلام زوی وې که نه خو چې ته د الله او د الله د رسول تابعدار نه یې او په اسلام باندې په خپله نه د عقیده ده او نه د عمل دی نو لستم علی شیء دا اولنۍ مسله شوه نور تفصیلات دې بیا د وقفې نه